د خیبر پښتونخوا سیلګری سیمې سوات کې یو تن خپله ښځه په ډزو وژلې ده. پولیس وایي چې ډز کوونکي تورنتن یې نیولې، مقدمه یې پرې درج کړې ده. په ټولنیزو رسنیو پیښې ته سخت غبرګون ویل شوی دی. د سوات پولیسو یو افسر اډیشنل اس پی غلام صادق ویل چې دا پیښه تیره ورځ د سوات نه د بند تاڼې په علاقه کې شوې ده. اختر علي نومې تن په خپله ښځه ډز کړې او وژلې یې ده. هغه زیاته کړه چې د اختر علي او ښځې په 2014 کې واده شوي وو او 2 بچي یې دي. په 2019 کې د دوی ترمنځ اختلافات جوړ شوي. دغه جینۍ ترې د پلار کره تللې وه او بیا د جینۍ په عدالت کې د خولې دپاره خواست کړی وو او قضیه یې روانه وه. هغه وویل چې د جینۍ د پلار کورنۍ غریبه وه، دی به د چا په کور کې کار کولو. تېره ورځ چې کار لتلله، تورن قاتل اختر علي پرې په تمانچې یو ډز کړې او وژلې یې ده. د پولیس افسر په وینا اختر علي بیا نیول شوی، تماچه ترې ترلاسه شوې او د قتل مقدمه پرې درج کړې شوې ده. د غلام صادق په خبره هغه یادې پیښې ته د غیرت په نوم وژنه نه وایي او کورنۍ شخړې بولي. په ټولنیزو رسنیو یادې پیښې ته سخت غبرګون ویل شوی دی. د وژل شوي ښځې عکس په ټولنیزو رسنیو خور کړی شوی دی. ښځه په توره برقه کې ده، یو کم عمره ماشوم پرې د پاسه ناستې جاړي. خبریال فرزان علي په ایکس پخواني ټویټر ویلي چې دا عکس نه دی بلکې د دې ټولنې یو داستان دی، چېرته چې یوه خبره بهانه جوړه کړی شي او ښځه ووژل شي. وکیل قانون پوه فعال نیلم چټان ویلي چې خپل لور ته ووایي چې انسان ته مو واده کړی کو دا زناور جوړېدو خصه کوي نو بیرته ترې کور ته راځه. د سوات سره تعلق لرونکي وکیل عطاالله جان خوم د وژل شوې ښځې عکس په فیسبوک خور کړی او ورته یې لیکلي دي چې د دنیا د ټولو نه دردېدونکي تصویر دا د بې حسه او جاهل قام د وطن تصویر دی. بڼ منګوره سوات. نږدې 10 ورځې وړاندې په کراچۍ کې یو ډاکټر پلار خپله پیغله لور او یو بل زلمې په داسې حال کې وژلې چې هغوی په یو ګاډي کې روان وو. پولیسو ویلي وو چې د پیښې په تړاو یې د وژل شوي جینۍ پلار ډاکټر رفیق شیخ او د هغې ورور عبدالله نیولې او پلار یې منلې وه چې خپله لور او د هغې ملګري د غیرت یا ناموس په نوم وژلې وو. د تېر کال اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د بشري حقوقو مرکزی وزارت ویلي وو چې په تیرو 3 کلونو کې په ملک کې په ښځو تشدد 3,000 څخه زیاتې مقدمې درج کړې شوې وې او په دغه موده کې نږدې 1,015 ښځې د غیرت په نامه وژلې شوې وې. د بشري حقوقو مرکزی وزارت قومي اسمبلی کې د ښځو په ضد د کورنۍ جنسي تشدد او د ښځو د وژنو په اړه معلوماتو کې ویلي وو چې په تیرو 3 کلونو کې 3,980 ښځې وژل شوي او په یاده موده کې نږدې 1,500 ښځو باندې جنسي تیری شوی وي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400.